أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سورة الزمر 10 نمبر آیات. په دې 10 نمبر آیات کې د ایمان والاو فضایل ذکر کیږي او د ایمان والاو چې کوم فرایض دي نو فرایض ذکر کیږي چې دوی به کیسه او د الله تعالی باندې ځمانه به اهمیت سمري او دغه ټول مضمونونه په طریقه د حکم سره امر سره ذکر کیږي. الله تعالی نبی علیہ السلام ته فرمایي چې قول ورته وایي یا عبادی الذین ای زما بندگانو یا عباد الذین ای بندگانو حقو آمنو تاسو ایمان راوړی دی آمنو تقو چې ایمان راوړل ویریږي ربکم د خپل ربنا یریدل دي ته ویل کېږي تقوا او یره چې کوم کارونه د ما لازم د نوع عملی کې چې کومونه منی شوی د غین ځان بچ کړي تقوا وي او دا کې نایر د خبره نه په دین باندې عمل وکړي. للذین احسنوا د هغه کسانو د پاره چې هغوی نیکی کړې ده. نیکی نه مراد ایمان او نیک اعمال دي. فی هذه الدنیا په دې دنیا کې حسنه د هغوی د پاره ښه بدله ده. چا چې په دې دنیا کې نیکی کړل په دین باندې عمل کړی دی نو هغوی د پاره ښه بدله ده. دغه بدلې ځنې کله کله دغه اثار په دنیا کې هم څرګندېږي او که دنیا کې راښکاره نه شي نو به قبر کې را څرګندېږي په آخرت کې را څرګندېږي خو ښه بدلې شته. هغه کسانو دپاره تسلي ده چې کوم دین دپاره خدمت کوي او دین دپاره کړاوونه تېروي په دې نیت سره چې الله راضي شي په دین باندې عمل شي. په دې کې ډېر رکاوټونه کړاوونه دردونه د خلکو د مخې راپېښېږي او د خلکو دپاره خوشخبري ده تاسو دپاره ښه بدله موجود ده ښه بدله به ته میلاویږي د دغه امتحان نه وروسته. وارض الله واسعه د الله ځمکه پراخه ده. دې خبرې ته اشاره ده چې الله تعالی کوم احکام لازمي کړي دي او د کومې نه موږ منې کړي یو په هغې خو به عمل کوو او په دین باندې خو به پوره عمل کوو لیکن کله کله به حالات داسې جوړ سره پې عمل نشي کولی او مشکلات دومره سیوا چې سره په خپل دین باندې عمل نشي کولی سړی د ګناهونو نه ځان نشي بچ کولی په ځینو ځایونو کې نو دغه ټینګ به سړی څه چل کوي دا به پرېږدي نو وایي نه پرېږدي به نه. وارض الله واسعه د الله ځمکه پراخه ده بل چېرته به لاړ شي بل ځای کې به عمل کوي خو عمل به نه پرېږدي. نو دا ترغیب هجرت ته چې کله کله به د هجرت موقع هم راځي بیا چې کله ته هجرت کې خپل کلی وطن نړه صبرول د خپلوانو نړه صبرول او د دین باندې عمل کولو دپاره علاقې نه وتل دا ډېر ګران کار دی. کله کله سړی وننوځي په د خپل علاقه کې خو ډېرو کړاوونو مشکلاتو سره مخامخ او ډېرې منصبې او قصې په مقابله کې رواني نو په دې ټایم کې هم د دین باندې کلکېدل دي دین پرېښودل نشته. داسې به نه وایي چې حالات خراب دي چې بس مار سه پرېښه هېڅ هم اوس نه کړو لو پرۍ ته مې لاس واچو نه داسې نه ده. نو انما یوفى الصابرون اجرهم یقینا پوره به ورکړل کېږي صبرناکو ته بدله د هغوی بغیر حساب بې حسابه. په دین باندې چې کله عمل کې نو کړاوونو په مقابله کې تکلک ولاړی استقامت اختیار کړی دی نو د صبر بدله بیا الله تعالی وایي بې حسابه ده ډېره لویه بدله ده ډېره لویه بدله به دې ته میلاویږي. یو حدیث مبارک کې دی چې کله د فتنو زمانه شي او د فتنو داسې فتنې چې د نبي علیه السلام د سنتو مقابله کې دشمنان را پیدا شي خلک ته یو سنت باندې عمل کې څوک یې سره نه مني دشمنان جوړېږي ستا مخالفت کوي یا یو فرض حکم دی خو بس هغه حکم مقابله کې ډېر خلک را فارېدلی یو هغه حکم د سره نه مني مشکلات دي نو په دې فرض خو فرض دی خو چې یو سنتو باندې هم ته عمل وکړي د فتنې په وخت کې وکړي چې خلک در باندې بد وایي ګډې وډې وایي مخالفت دي کوي او ته پې عمل کوي ته په دې نه عمل کوي سنت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دغه ټایم کې د یو سنت په ژوندي کولو باندې هم د 100 شهیدانو اجر میلاویږي. وایي دا په دې وجه باندې چې شهید چې کوي نو په دین باندې غیرت وکړي او شهید شي دنیا نه لاړ شي کړاو مړاوي ختم شي. خو دا مسکین چې کوم دی دا مظلوم په دین باندې عمل کوي او بیا ورته پیغورونه کېږي بیا د کړاوونو سره مخامخ کېږي نو داسې ووایي چې دا غریب بیا شهید کېږي بیا شهید کېږي هر ځای کې مشکلات سره مخامخ دی.
نو فتنو په زمانہ کې بدن باندې عمل کول بدن کې کېدل داسې ګران معلومي ګراني خو د اجر هم ډیر زیاتی ځکه چې سړو شهیدانو مر اجر د معمولی خبره نه ده نو کله کله ځنې خلک وایي چې را بس ټیک ته بدن باندې عمل بس اړای کوي خو مړه حالات بس ټیک نه دي ټول خلک د سې شوي دي موږ مس د سې شو د سې پکېږي نه بدن باندې بکله کېږي صبر پکې استقامت پکې او دا شان دي ته بنه ګوره چې خلک بسوي دي ته بنه ګوره چې رواج څه دي ته بنه ګوره چې ډیر یو کم یو بس د الله دین د څنګه راتدل هغه شان بکلکش عمل پکوا او خلک سره عمل کوي کې نه صحابه کا واقعي او دي چې بغار کې فنا واقع سره الله تعالی د حقیقت ذکر په قران کې چې دلوي خلک دغه شان د کې د نوح علی السلام د ملګرو نحنم سو کاله مهنت او دومره لګ ملګری خو الله تعالی ول سمه شان ور کړی دی چې تاریخ په پاڼو کې قران هغه حالات نقل کړي دي چې نوح علی السلام قوم دسي او تابعداران دسي او مخالفین دسي تابعداران بچ مخالفین هلاک بهر حال باندې دین دی او دین قیمتي سیز دی نو بده باندې کړه کېدل پکار دي سورۃ بقره کې دې مثال د کړای سره کړل شوی د جګوې دای وکړای دا دیني وکړای دا د اسمان نه راکته شوی دا چا چې بورزانټینګ کو بس دا بچ د کړای نه ماتيږي دین کله کړای دا خلک د الله تعالی سره رابطه کې کړي او چې کم کسانو دا دین پرې خو دو نو بس ګویا چې کړای پرې خو دل اوس په کم فتنه کې مختکیږي نختکی دي شي اگر کې دي شي قول تو ورته وایا اے پیغمبر انی امرت یقینا ما ته حکم شوی ان اعبد الله رضا بندگی کوم د الله تعالی مخلص له الدين خالص کړه من الله تعالی رب دین کې دا هغه وخت مضمون دی چې کله خلک د سره خبره نه مني ته یې واضح پاتې شي نو بیا به خلکو ته دعوت دې طریقه باندې ورکړي چې ما ته په خپل د حکم د جبر دین باندې کلک شي او تاسو خپل وخت تاسو به زسو تاسو خبره نه اوري دا اثر کې د خلکو ته اورول چې په خپل باندې د کوم او تاسو چې څه کوي نه کوي د مطلب شي جزاء بندگی کوم د الله تعالی مخلص له الدين چې خالص کړه می الله تعالی لپاره په دین کې دین دغه مشهور معنی په قران کې ذکر دي چې دین په معنا د بدلې سره راځي د لغوي معنا مالک یوم الدین مالک د ورځې د بدلې دي او دین په معنا د نظام سره راځي قانون سره راځي چې ما کان یوسف لیاخذ اخاه بدین الملک او دا څنګه نور آیاتونه د ځکه کې هم دین په معنا د قانون او نظام سره دی الله تعالی لپاره دین باندې دین کې او په نظام کې خالص ګرځولای صرف الله باندې د بل چا باندې مانی دا دین یو پراخه مضمون دی په دې کې د دین ته کله داخلي کې دروازه کلمه طیبه رب کلمه طیبه دروازه باندې به ور داخل شي چې ور داخل شي دنه کې بده کې بیا ایمانیات داغي بقایل شي او د ایمان تقریبا چې کوم ارکان دی هغه به ومني چې هغه الله تعالی باندې ایمان راوړل دي پر رسولانو دي پرشتو دي په آخرت باندې دي په تقدیر باندې دي کوم چې بامانت بالله کې ذکر دي د ایمانیات نوروز ته بیا اسلام دی اسلام ظاهري اعمال ته وي هغه کې موږ د روزه د حج زکات ته او دغه شاند کې ظاهري اعمال دي بیا هغه کې معاشرت ته چې تبه د خلکو سره ژوند څنګه تیرې معاشيات دي اخلاقیات دي او بره طریقه باندې حاکمیت ته نو دا ټول چې راجمه کې نو دین دی چې ستې بیل کې بیا دین متنوع کې بیا اجزا شي دین بنش نو بده وجه باندې په قبر کې چې تاسو کېږي چې ما دین او کستا دین سره درې سوالات رب دې څوک دی نبی دې څوک دی دین بدین د چای دین دې سره نو دا ځکه چې دین په معنا د قانون سره د نظام سره دی او دین په معنا د بدلې سره نه دی او په نظام کې ودغه ټولي خبرې داخلي چې تکله مسلمان شوي ته ایمان پس سره باندې لارو تب کول څه نظام معیشت کې تسنګ وي سودی نظام قائل وي که مخالف وي دغه شان د رشوت خوري قائل وي که مخالف وي د کمیشنونو قائل وي که قائل نه وي ځان دې بچ کړي دغه څه نه ځان بچ کړي دي او بره طریقه باندې ظلم جبر هغه طریقې چې کومه طریقې غیر شرعي دي هغه طریقې ته پیسې ګټل لګره بل طریقې نه ګټله دا ټول تاسو نه بتا سره به حاکمیت په سر د پیسې د چا قائل و چې الله او د رسول په سر ټیک دي د انسانانو د نظام د پاره کې بل چا په سر ټیک دي نو ما دینو کې هم د ټول سوالات د نه داخل دي نو چې کله دا سوالات به داخل شو دین یو مکمل نظام د ژوند وګرځیدو نو بده وجه ته دا جواب نشي ورکول چې دا نشي ویل چې زموږ او دروازه حج زکات قائلم کمانه تاسو نشه دین سره ځان اسلام دی دغه ما هم مسکا او رجا منی ولا حج زکات قائلم زکه دای اجزار دای عبادت صرف
او د دې تعبیر په اسلام سره کې دی شي خو په دین سره نشي کېدلی نو باقي اړخونه یې پاتې شو په دې وجه باندې ډېر د قیامت چې کوم علامات دي چې سړی به ډېر زر په تیزۍ باندې به کفر ته رواني سحر به مسلمان ماښام له بنئ ماښام به مسلمان سحر بنئ دی همدغه طریقه باندې خرابېږي چې بس په عباداتو کې به هر څه چې پاتې شو لیکن په نظام کې حاکمیت کې اخلاقیاتو کې معاشرت کې معاشیاتو کې په عدالت کې دا سړی خطا شي او ډېر یو داسې اصولونه منکر شي چې هغه د دین بنیادي اسلام بنیادي نو د نواقض مرتکب شي چې نواقض مرتکب شي ځان خبر هم نه دین نه خارج شوی نو دا طریقه د قیامت فتنو کې هم داخل دي و امرت ما ته حکم شوی دی ان اكون اول المسلمین چې شم اول د مسلمانانو نه